علماء لیکلي دي یو کسو د مور او پلار یو ځای مور اسی په بچی مړی چې لا یوي وړه وله وخوري ټول د مور او پلار نو هغه بچی به تعلیم کو نو انجینیر ته جوړ شو انجینیر شو هغه بچی سمو د پس د بعد ملک نوکرای راغله دی بچی ورته اپلای وکړه د ده پکې نوکري وشوله دی راغې مور ته وایي مورې زما خو نوکري په بار ملک کې وشوه اوس پسې چل کي مور ورته وایي بچیا خپل ښځه او بچي دي بوځه اوس د بار ملک ته زه چې ستا نوکري وشوله خو ګورې زمونږ خبره پکې ښه زمونږ خبره پکې زمونږ تپوس پکې وي صحیح د مورې کوم به تپوس ځکه چې تا ته پته ده چې تم یې پلار دې څوک نشته او دقه یو بچی مور به امر مجبوري بچی له اجازت ورکړو بچی لاړ سعودي کې د حرمینو خواته ډیوټي وشوله مکه مکرمه کې انجینیرینګ به یې کو وی چې کال به پوره شو نو راغلم حج به مې وکړو بس کال به مې مزدوري کوله او حج به مې کوو وی 12 حجونه مې وکړل 12 کاله دا عبادتونه ګورې ټوله نښتي دي نښتي چې د مور رضا پسې وروستو نه وی هره پیره چې به مې حج کو ړته به مې دا اواز غونته راته چې حج دې نه دی قبول شوی بس فکر کې به ومه ړته به مې دا یو اواز راته چې حج دې نه دی قبول شوی داسې حرم شریف په غولي کې ناست وم یو کس را باندې تېر شو ما ته یې ولې جاړې ما یې 12 مې حجونه وکړل د بیت الله طواف کومه او ړته مې دا اواز راځي چې حج دې نه دی قبول شوی دا ضمیر راته وایي وی ما ته وی چې د کم ملک ما چې د پلان کی وی چې کله راغلی ما چې 12 کاله مې وشو وی چې ملک دې څوک شته ما وی چې او مور او پلار مې شته ما ته وی چې 12 کاله کې د مور او پلار تپوس کړی دی ما وی چې نه ما ته وی چې زما یو رایه د ټیکټ والا او لاړ شه د مور او پلار تپوسو که شاید چې الله دې دا حجونه قبول کړي دا بوډا پلار چې کور ناست دی او د ده نفقه پتا لازم ده ته د ده تپوس نه کوې مه کوه حجونه او عمرې دا بوډۍ مور چې کور ناسته ده او نفقه یې پتا واجب ده مه کوه حجونه او عمرې مه کوه هسې ځان مه ستړی کوه بیړه کې مې دا خبره ډېره خوږه ولګېدله ټیکټ مې واغسته چې خپل کلي ته راورسېدلم نو کلي کې مې د پلار د نوم تپوس وکړو د خپل پلار نوم مې واغست چیګري کلي کې داسې کس واغشتې وی خلکو راته وی چې هغه وفات شوی دی مې الله اکبر د پلار نه خو مې لاس انځلي دي که ته کروڑ روپۍ راوړې که نه خو چې راشي او پلار دی نه ته په دې پیسو بیا څه کوې چې خوش یې کور یې مور پکې نه په دې پیسو څه کوې بیا ویړه کې ډېر خفه شوم چې پلار خو مې تلی دی په لاره را روان یم دا سوچ کوم چې دا مور به څنګه رضا کوم چې کور ته ورشم مور ته به وایم چې رضا شه ابه وایي چې نه رضا کېږم ځکه چې 12 کاله دې زما تپوس نه دی کړی او پلار دې مړ شوی دی وایي مور نه رضا کېږي دا هم څه خبره ده مور نه رضا کېږي وی چې دې تلوسه کې را روان یم چې کور ته راورسېدلم رانږدې شو وی چې وردنده شومه ومې کتل نو په کټ کې د اډوکو یوه ډانچه پاتې ده مور پلار مړ دی او مور دومره ضعیفه شوې چې د اډوکو ډانچه ده ډېر خفه شو ډېر ارمانونه مې وکړل اوس غلی ودرېدم دې مور مې لاس اوچت کړي دي چې دا مور به ما ته کومه خیره کړي دې بچي ته ځان معلوم وي که نه دی چې جدا شي نو پته یې ورته وایي چې دا مور به مې اوس کومه خیره کړي دا ده ته ځان معلوم وي مور اوخه خو مور خیره نه کوي د مور مې لاس اوچت کړي دي زه د شاله طرف نه ورنږدې شوم وایي چې یا الله زما هغه بچې روغ جوړ کور ته راولي مې ښه 12 کاله پس زما د مور لاس اوچتېږي وایي الله زما بچې روغ جوړ راولي زه د داسې مور تپوس ما نه دی کړی وایي رانږدې شوم مړه مې ډاډ شو چې مور به روغه وکړي ځکه چې 12 کاله پس دا دعا کوي وایي رانږدې شوم وایي مور ته مې وایي چې مورې الله دې دعا قبوله کړله زه اقه بچی راغلم وی چې مور ته مې وی مور مې په ژړا شو مې مورې ولې وی ما ته وی چې بچیا زما د سترګو نظر تللی دی زه تا نه وینم مور مې د سترګو نظر نه وویل زه وایم مورې ستا بچی یمه مور وی ما ته پته نشته دی زه نه وینم چې ته زما بچی یې او که نه ما ته پته نه لګي زه وایم مور یمه او مور وی زه تا نه وینم څنګه به فیصله کوو چې زه ستا بچی وی ما ته مې مور وی چې ما ته ته لږ راټیټ شه ما ته به پته ولګي وی چې ور ټیټ شوم او مور مې ښکل کړم وی په چغو یې وجړل وی چې الحمدلله ته زما بچي مې مورې څنګه پته ولګېدله وی چې بچیا ستا د څرمنې نه به یو بوی تو 12 کاله پس په ما باندې د خپل بچي د څرمنې بوی ولګېده د هغې مور خلاف ته ته ولاړې چې هغې د ستا د څرمنې بوی یاد دی چې د ده د څرمنې نه دا بوی
ته د هغې مور خلاف ته ولاړې د هغې مور خلاف کوي چې ستا د سرمنې بوی چې دی هغه هغې مور ته یاد دی او ته د هغې مور خلاف کوي وی مور مې مړه شوله دفن مې کړل او بیا لاړم چې حرمینو کې مې حج وکړو 14 یو اواز مې دېړه ته وشو چې دا حج دیم الله قبول کو هغه 12 حجونه دیم